سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا وتوالدوا وتناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. درود شریف ہوا ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام و ددی مجلس حاضرین مسلمانان ورونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا محترم حاجی ولی اللہ صاحب او د ډېر محترم و مکرم حاجی اسد صاحب او د برادر محترم حاجی قاری کلام الدین صاحب د محترمین و معززین و دوستان و په دعوت باندې د محترم برخوردار جناب انضمام الحق صاحب د واده په تقریب کې د شرکت موقع رب العالمین نصیب کړه. یو څو خبرې د واده متعلق او یو څو خبرې د واده نه پس د زندګۍ او د ژوند د سنتو مطابق درته عرض کوم. زمانو دو خبرې ستاسو مخکې کوم. یو دا دی چې دا واده مونږ خلک کوو، نو دا واده دا د مسلمان دپاره یو سنت دی او صرف د حضور پاک مبارک سنت نه دی، دا د 1,40,000 پیغمبرانو کم و بیش دا یو طریقه او سنت دی. صرف 2 پیغمبرانو ودونه نه دي کړي. یو په هغې کې حضرت عیسی علیه السلام چې هغه اسمان ته الله جمدې خېجولی دی او دا قیامت نه مخکې به راکوزېږي او واده به ګورې کوي. دویم حضرت یحیی علیه السلام دا په پیغمبرانو کې واحد پیغمبر دی چې د 40 کالو نه مخکې د الله نبوت ورکړی او بیا د واده نه دی کړی. دې پالکانه کې دی یو ظالم یهودي بادشاه د لاسه شهید شوی دی. نو چې څومره انبیا او پیغمبران دي نو ټولو ودونه کړي او الله پاک دا واده دا انسان باندې د خپل نعمت اظهار کوي. ګوره لوی شی په دې دی چې خپل نعمت ورته وایي. الله فرمایي اے خلکو په زړه کې زما عظمت او لویي واچوئ. د لویۍ یاره هغه ذات چې تاسو یې د یو نفس نه پیدا کړی او د هغه نفس نه د هغه بیبي پیدا کړه حضرت آدم حضرت حوا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او بیا د دغې دواړو نه ډېر زیات سړي او ښځې په دې مخ د ځمکه وشیندل. خواره واره خدای پیدا اوس دا الله احسان کوي په موږ.
واده کې څه فایده ده؟ یو خو دست انساني زیات شي، او بیا زمونږ دپاره واده کې څه فایده ده؟ مسلمان زیات شي، او بیا بله فایده سره د رسول الله مبارک امت زیات شي. حضور پاک فرمائی تناکحو نکاو کے وتوالدو بچی راوڑے وتناسلو نسل زیاد کے فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وستاسو پا وجه بدا دا قیامت پر اس پا نور امتونو فخر کم جتاسو لگی و زمان امت دیر دے. نو دا حضور پاک دا فخر ذریعہ دا بچی تیان زمان خونن سبا دا دنیا نارا لگی چی بچے دو ہی اچھے چھوٹا کنبا و زندگی آسان، دو بچی راوڑے جون باسان شي. نن سبا دا نعره لګیږي کم بچی راوړی او خاندان کم کې، او کم خلکو چې په دې فارمولا عمل کړی دی، په دې فارمولا نن استومانه نسته پراته دي. نن د هغوی مشران کل چې کم بوډاګان دي، ځوانان کم پیدا شوي دي او بوډاګان زیات دي. نن ټول د کورونا د لاسه ډزو غړپ روان دي د دنیا. زمون بوډاګانو طبقه کم ده، د ځوانانو طبقه شکر دې زیاته ده او نورم زیاتېږي. نو کورونا مورنه له ډغره ورکړله، بوډا ډغره نشي ورکولی، ځوان ولا ډغره ورکوي. خو د الله په فضل ګورې ښه دا چې وایي هم نیم ټینګې او مونږ به دا وکړو دا وکړو، مونږ یې سب نشو کولی. دا صرف د رب العالمین په فضل او په طاقت کې مسلمانې زیات دی. امام شافعی رحمت الله علیه یو طرف ته دي، امامان بل طرف ته دي. شافعی صاحب وایي تخلیل العبادت کې یو سړی ډېر عبادت کوي نو دا د واده نه بهتر دی. ادا وایي یو سړی وایي نه کوم واده د الله عبادت کوم دا غوره ده. شافعی صاحب وایي ولې؟ دی به روجي ونیسي، دی به د شپې عبادت وکړي، دی به واده نه کوي، د بچو غم پې نشته، د لور غم پې نشته، د بچي لور د واده غم نشته، د هغې د لویولو غم پې نشته. جومات کې به پروت او د خدای عبادت به کوي، او چې واده دی وکړو خو بیا به غم خادي کې د لور قوم سره به هم کې او د انګور قوم سره به هم کې او د زوی چې کوم قوم دی هغې سره به زوم قوم سره به هم کې او رشته داري به هم کې. ولې چې به تا سره هم خلک کوي او دی خو به ځان له جومات کې ناست دی، خپل عبادت پکې غم خادر سره خلاص. درې امامان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، احمد ابن حنبل او مالک صاحب وایي نه د دې زخلیل چې ځان له سړی عبادت ته کینې دی نه وایي واده بهتر دی. شافعي صاحب وایي نه که نه د هغه عبادت پکې چې وادو کې خو بچو له به منډې ترړې وایي دی خو د هغې نه خلاص دی. چې وادو کې ښځه به ورته بلا پڼ په سري دا راوړه دا راوړه دا راوړه دی د هغې نه خلاص دی. چې وادو کې ما به غم خالي کوي دی د هغې نه خلاص دی. چې وادو کې سار به ګوټ چارې پسې وځي ماښام به را پیدا کېږي، د واده نه دی کړی، نه د ښځې غم شته او نه د بچو غم شته، د هر څه نه خلاص دی. چې وادو کې دی روجي نشي نیولی، دی به ښځې له ډوډۍ پیدا کوي، کوداله به وایي، او چې وادي نه کړي جومات کې به ناستې روجې به نیسي او د شپې به هم د خدای عبادت کوي. او د شپې عبادت کوي او که بېلومړی به سنبالئ، وادو کې بېلومړی به سنبالئ، بیزو به ګډئ او کدی به عبادت کوي. درې واړه امامان وایي نه واده غوره دی د دې سړي نه. هغوی څه وایي؟ هغوی وایي دی چې ډېر عبادت وکړي نو صرف ځان به جنت ته پورې باسي. د ورځې روژې او د شپې عبادت او جومات کې پروت دی او د کافونه قیدې به څوک کړي؟ صرف یو کس به ځان خپل ځان به پورې باسي، یو کافر به مسلمان نه کړي. او چې دا چا وادو کو ښځه خاوند یو ځای شو بچي پیدا شو نو درزن پاړو چې ته تللی نه او نور دې پکې خدای خیر واچي. یو ګروز او یو درزن مسلمانان خدای زیات کړل، د زوی بچي د لونو بچي ورپسې ځه څومره انسانان الله مسلمانان پیدا کړل، ټول کلمه ګو دي ټول به جنت ته دي انشاءالله. نو واده غوره شو که نه؟ او چې ته وایې د شپې به بېلومړی لوبئ او که دی به عبادت کوي نو د نفلي عبادت د بېلومړی مخ ته کتو کې هم ثواب دی. او که بېلومړی دته ګوري داسې په خوشحاله په مسکا ورته وګوري او یو بل ته داسې خشته غوندې وخاندي، د دواړو خدای ثواب ورکوي. زه نه وایم، رسول الله مبارک فرمایي خاوند چې ښځې ته په خوشحاله نظر وګوري دله خدای ماشاءالله پوره ثواب ورکوي. ښځه چې خاوند ته په خوشحاله نظر وګوري دله پوره ثواب الله ورکوي. رسول الله مبارک فرمایي
حتى تجعل اللقمه في فم امرأتك ای فی امرأتک یو نوړی چې واغشته او د ښځې په خوله مبارکه کې د کېښود په خدای اجر درکوي. ناجوړه ښځه نه ګوري، ناجوړه خو به خامخا په خوله کې قاشوغه کې خوراک ورکوي، نه چې ښه ټیټ ټوټ روانوي او تکله د کېړو نه ټسار وباسي چې هغې ښځې له دې خوله کې د مردان نیمه پیړه ورکېښوده د حضور پاک د وینا مطابق په دې الله اجر درکوي. ثواب شو که نه شو؟ که رزق ګټې دا هم ثواب دی. طلب الحلال فریضة بعد الفریضه. که غم خادي کې دا هم ثواب دی. خولې ځان نه وباسې ورته حلال رزق ګټې دا ثواب. غم خادي کې ثواب، رشته داري ثواب، صله رحمي ثواب. نو درې واړه امامان وایي چې دې کې خو ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی په واده کې. څومره کلمه ګو به پیدا شي، امت محمدی زیات شو، رشته قائم شوي، دو قومونه وسره خدای یو کړل، تعاون علی البر والتقوا پیدا شي، یو بل سره په نیکۍ کې مدد کوي، په ګناه کې نه کوي. دا ټول د واده فائدې او د واده برکتونه دي. یو لور چې دی الله اکبر، حضور پاک فرمایي یو لور چې دی پالله، یو لور زی پرې دوا، یو لور دی پالله، حضور پاک فرمایي دیو زب په جنت کې یو دی. زمونږ دا نجس را پاسی نو دی وی مونږ ته اسلام کې حق نشتا، میرا جسم اور میری مرضی. سو یہ لکا نہ نعرہ خطا سو سو رہے کر میرا جسم اور میری مرضی، زما وجود او زما مرضی. واہ وجود جستا وجود استا مرضی دا دا جینے والے پیدا کیے دے ځان نه بدلک جوړ کړو کړ اوسما لکه الکانو کار کې کله کوئی دا خزر زم یو خزر یو خیز دی، یو خزر یو خیز دی او زاړه پښتانه د خدای وبخیری به دا خزو ته نرخزی دا نرخزان دا واستاد اختیار دی، تا ځان په خپل پیدا کړی دی. ټیک تر دی وجود اختیار مونږ له الله را کړی دی، بالکل لاس پوکې او چې الله طاقت واچي نو د بخپه قدم والم، چې الله طاقت واچي نو د لاس په وړقوم، چې الله طاقت واچي سترګه به وړقوم، چې الله طاقت واچي په خولې به خوراک وکم، او که الله توفیق رانه کې قسم په خدای باندې اسم وکړی شم چې الله نه غواړي الله دا لاس به فاده جوړي ځوړن به بیا اوچتولی نه شم، چې الله نه غواړي زما د دې لاس به سمسۍ جوړئ، زما د دې خپې نه به کونټۍ جوړئ، چې الله نه غواړي خولې نه به ډیوه جوړي لاړې به تېبېږي، چې الله نه غواړي په سترګو به دې ړوند کي بیا به څه کوې. هلکه زمونږ د وجود طاقت د چا په لاس کې؟ چوک سره چوک سره زمونږ د وجود مالک څوک؟ میرا جسم میری مرضی. نه اختیار مال خدای را کړی، زه مکلف یم، خو وجود زما نه دی. دا وجود خالق مالک متصرف مصور څوک؟ الله. او مرضی به زما نه چلیږي، اختیار به زما چلیږي. اختیار مال خدای را کړی دی څه حده پورې، مرضی زما نه چلیږي، د الله به چلیږي. اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، چې د خدای پاک د رضا مطابق لاړې نو جون به د خوشحالۍ وي، بیا مرضی به زما نه چلی. او وایي زه چې سهار وځم خو زما اختیار د انټرویو کې ورکوي، جامې زه پخپله چو پخپله خوښه، قدم زه پخپله نه، ډوډۍ ناشته پخپله خورم، ها خورم اګې او که ځان له پنیر پخوم او که ځان له پراټه پخوم، زما خپله خوښه ده. دا دې کې دا چا سری ما وینا داسې نشته. ما له خدای یو حد مقرر کړی قرآن شریف کې چې جامه به اچي خو په دې اندازه به چې دې نه زیاته بیکار او د دې نه کمزورې جامه به نه اچي، هم سړي هم ښځې. خوراک بالکل تاله اجازت دی خو خنزیر به نه خورئ، خوراک تاله اجازت دی خو سپی او پیشو به نه خورئ، جامه تاله اجازت دی خو نری به نه اچي چې دننه وجود دې ته ښکاري، اوبه تاله بالکل اجازت دی خو شراب به نه څښئ.
ارشي کې الله حد مقرر کړی که مسلمان ځان ته نو دا حد خدای پاک مقرر کړی دی نو وجود د الله د چې کله او غواړي یبا او چې کله نه غواړي نو مقبره ته روانه ته میرا جسم میری مرضی دا مقبره ته ولې دی دا مړې ولې دا سترګه دې لندېږي ولې دا غاښونه دې وځي ولې دا غوږونه دې کڼېږي ولې دا لاس دې شړېږي ولې دا خپې دې فالج ولې وایي دا ډېر سخت او خطرناک او د جرم ناره ده مونږ وایو زما خالق و مالک څوک زما د بچو خالق و مالک څوک زما رازق څوک زما جون ورکوونکې څوک زما جون د غشتونکې څوک زما جون د عمر د چا لاس کې زما عزت د چا لاس کې زما ذلت د چا لاس کې الله پلاس دا به زما ایمان خدای له حق خو شریعت ورکړی قسم دې قبل دین والا ورکی اسلام خدای دا به جمده خولې دا لونه اسلام وینا یو پکې لامات ټلیفون کو یو سړی له سلور خزې دي نو یو خزې له ولې سلور مړونه من دي ته خدای لړ خوشاله سلور خزې کې نو د دې مړه خوشاله کم سلور مړونه دی کم کنه مې 50000 خو کا د شریعت نه ګام بارو باسه شریعت دا بار ګام وباسي یو 50000 خو که زموږ در باندې سو او که شریعت در نوې دې کې څه حکمت ته ما خبره که مسلمان ځانته وي نو الله وی خذل یو خاون او سړی له سلور خذ خو الا چې عدل او انصاف کول شي شریعت پابندی لګول شریعت د خذ حق ساتلې دلته کې فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع بالکل تعالی دو درې سلور اجازت شتا او الا تعدلوا فواحده که خذ سره ظلم کې او زیاتې ور سره نه کېږي او خذ سره انصاف نشي کولای بیا یو خذا الته دا خذ حق مد نظر ک چې انصاف نشي کولای سو به یلکا یو به ظلم نه کې خذ سره بالکل وضعیتې نه یو خبره درته کوم دا مار چوباسي دا خذ کنه نو زموږ نام څه غلطه کیږي کنه رانی سی بیا الته وای کنه وای مونږ ته خذ الله سړی لاس راچي او مونږ ته سړی بل سړو د لاسه یو ځای په موټر سایکل نشوتلې او بس کې راته لاسونه چي نو مونږ هم غلطه خوشته کنه والتا کول کوي یادو ساته زمارونو واده نه پس جون او پیجره واده نه پس با خذ سره خپل جون تیرې هشتا جون دا خذ استا وینځ نه د چې ستا په کور کې صرف ستا خدمت کوي دا خد ستا نوکر نه چې صرف ستا په کور کې ستا خدمت کوي خد سره بخکل جون تیرې مزیدار جون به تیرې خوشاله به خد ساتي خپه به نه ساتي جادي باندې کې خد سره ګوره د مارونو یو خبره وره رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن کم خذ چې ناشیزی وي ناشیزه پیژنې دوه معنی د تکو یو دا چې خاون تر برغيږي دا پښتو تاسو دا پښتو خبره مې درته وکړه خاون وته خبرو کی او دا وته برغش یې خذ یو پیاله کې په حق زمالا منځان له سر خوږي تا بورچی خانه نه دی پستر وس او دی بلا سره بسکه یا تا ورته خزستل را لما ګوټ چاري مې وکړه د خپې مې خوږيږي یو دولا سخوره لکې او خپه نرمه دی وته وی خلې ردیم کټوي جوړ کړ چینګه دکړه و او وی په آرام کې نه ما په خپو ځان له درد دی کمال په زور کول شي او کا ز پلار تعالی زورونو نه نه راځي دې سره وسکه دې خزې سره دا اوس ناشیده خاون ته من خبره را برغي او یا څه ناشیده بل معنا فسق و فجور کې مبتلا ده او موبایل پر دوسر سره خبرې کوي کولا او مخبار ګرځي دکاندارانو سره کولا خبرې کوي ستا حیا محفوظ نه ساتي ګوره دا څونه خطرناک خبره ده لیکن بیا هم شریعت وی بنا فعذوهن نصیحت وتاوک شریعت یو حد مقرر او که په نصیحت کار نه کیږي بیا بس چل کے بیا شریعت فرمائی وَهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ملاسطتی جدا کا کٹ بدل کا
اوم شریعت وای کوټه به نه بدله کټ به بدله په خبره پوهیږئ دا کوټه به کټ به بدله کټ به بدلولو کې فایده ده چې کوټه یا وای ښځه به ستومانه کړي نو خاوند به زر رضا کړي او که کوټه دې بدله کړه ته دې حجرې ته لاړې تختې دې او دا په کور کې پاتې شو نو شیطان پکې کار کوي نور اروانه زیاتېږي روغه نه راځي کوټه بدله کې جوړه پاسانه کې او که پدیم کارو نشو نو فی فضربوهن بیا والے شي خو وال د تعذیب د پاره نه چې عذاب ولا ورکه نه 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 وال د تادیب د پاره او قران وال خینا نه قران وال نه زمارو تاسو نه څه تاسو کو چې دلته په دې ګوته باندې دانه روخه یو تا ته ډاکټر وایي چې د اپریشن پکار دی یعنی دا دانه زیاتېږي بیا به ګوته پرې کېږي اپریشن ته غاړه یک دی کنه جواب راکا ولې وته غاړه یک دی اپریشن کې خو زخم جوړېږي پیسې هم لګېږي ډاکټر هم فیس لري ولې غاړه یک دی چې نور ګوته او نور وجود بچي پوهېږئ ډاکټر له لاړې هغه درته انجکشن وایي را دې خواشه انجکشن دلوام یا را دې خواشه ډریپ ته تخیجم 4 غنټې باندې کټ کې پروت زمانہ 4 غنټې موږ نشو سملاسته انجکشن ما مسورې کاوه دارو راکې نو دارو راکا نو دا قصې به سي پکې نشم کول بیا به څه کوي او کله ډاکټر ته دی چې ډاکټر صاحب دا دارو خو توخه چې ما خوده ما ته یو سړی ټلیفون وکړو یې صدا مسله مې دا وظیفه مې وتاو خو له مې دا سار سل کرا تو سل پیری ما خام وی ته به رااله نه وې وره مې نه جوړته دارو به زه خورم مې ته ډاکټر لاله چې هغه ته دارو لیکي او بیا دارو غونډو ډاکټر ته پمیس کړي چې ډاکټر صاحب دا دارو براله ته نه خوري مې والله غشيغه سټسکوپ وسرای په دا مازیګر بده وي چې خدای دې تبا کمال خو دروازه 50 مریضان اوسل لازم دا دارو چې دوی خورم مانه بس غربین جوړي تبا خوري کذا بخلو مې ناجو نوې زما خلاغه نه د کم چې کوم استاد تیرا لوای کنه نو مې استا خلاص سره بس د نسوارو خټ کنه کنزل پکې کلمه په نه درود شریف په نه نو دا ګوره دې پورې مې خبره درته وکړه چې ډاکټر لخلار شي ډاکټر د تدارو لیکي ډاکټر دارو بخوري انجکشن دی او وها ډریپ دی او وها او کته نه زه خو درد دیګم نو نقصان به پیخيږي کنه او پیخي الګ تکلیف به برداشت کې رسد لپاره د روغ صحت لپاره کویږي کنه کوي ګوته نه پرې کوما ولی نور وجود ته کینسر رسی نو دا به برداشت کې چې نور وجود دې بچي د قرنګي دا خزا کنن دې ولاد ادب د پاره غزار ورنکو نو سبب دې بیا پلار ته برابرېږي مور ته به برابرېږي نن په موبایل خبرې کوي سبب بیا نور پیسې شروع کی نن دکاندار سره غب شپ لګي سبب نور غب شپ شروع کی نو دوه قسمه والدی یو د عذاب او یو د ادب دا عذاب دال چې یو سړی دروانه دا کو وسره په پټی کې په پردونو شو کو تک دراواغشت او سره خپوت نه ګوره غرض ورود دی په جوړ کړي دا د عذاب دی او دا ادب دا چې ماشوم تلا سوچت کې او په دې شاول معمولی غونډه سمېږي کنه بس دې پوښ ماشوم خدا چې دشمن نه کې عذاب ولا ورکي د قرنګ فضربوهن بیا وهل شي خو اوم یو خبر ذهن کې واچوي والکم والدی پیغمبر مبارک مونږ ته خودلې دي یو دا اذا ضربتم فجتنبوا الوجه چې کلم وهل کوي په مخ باندې کوي په شریعت کې خزه په مخ نشي وای په مخ سپیم موال ګناه ده په مخ خرم موال ګناه ده په مخ غوي موال ګناه دي دا ډول زیری په دې بنوي په مخ زمون خلک سي چې تاسو چې په مخ یې وای غاخته وباسي بیا په خپل موټر ولکړي او ډاکټر له بوزي غاخیو تی وینه ته بیګي وی ډاکټر ته بدانه وای چې دی والم وته به چې ما غوس خورنو پاغه مې غاخ وته به شرمېږي به وقوف کړ ولې ډاکټر په دې نه پیږي چې په غوس غاخ داسي ودی هغه ماشوم نه دا بالکل ممنوع بلکې زموږ فقها لیکي علما چې د مخ په حکم کې هر هغه وجود اندام د چې هغه د ډولي پاغه به خزانه وي په مخ بنوي دا د ډول دی ډول خراب په دې سر بنوي دا د خزه د ډول ځای دی ګور چې وخت سپین کې تورې او پکې دلته کالیه چي زیورات په دې مړې بنوي پسینه بنوي دا د خزه د ډول ځای دی ګور په دې کې غلبند چي عمل په چي دلته په غریوان په کمیس کار کوي په دې لاسونو ګوتو بنوي دې کې ګوتمه چي دلته بنگړي چي دا خزه ډولې ساتي دې کې نکري دې پورې کوي پخپو بنوي خزه ګور خپې پاکه ساتي نکری دی په پوره کوي پازې ورتا چي نو په مخ سر
مره سینا لاس ګوتو خپو نه بوي نو یو طالب چټ راوړي کې پدل کې په کم ځای وو او په دې مو انو اخر غزه او خای په کم ځای وو مې په دې املا ولا ډب ورکوا رسول الله مبارک څه فرمایي ضربا غیر مبرحین سخت والبنکه وال خدا خرو کار دی سړو کار خو نه مونږ کوتا کراوالو نو خدای ډډې پډړې قسم په خدای ګناه قسم مې راته مونږ د خدای پلار کنزو د خدای مور کنزو که معمولی غوندې غلطي جو ستا پلار او ستا مور پلار یې ګناه کړی د مور یې ګناه کړی پلار کرے بند کو اے قسم د الله په ذات د حضور پاک اخیری تقریر کې سو پته اشتراته مرض وفات کې اخیری تقریر کې یو سو خبره فرمایلی دي یو پکې دا الصلاه د مسخیات ساته ما ملکت ایمانکم د وینځو نوکران استاد لاس لاندې چې کم خلق دي وینځا نوکر امسایا مزدور د افسر ما تحت نوکران د دې بخیال ساته او بل سوی النساء د خذو خیال ساته د خذو فإنهن دا قیدیان دي ستا پلاس کې تاسو کپلار کار پرې دې ذکر نه پرې دې نه بزي نو ظلم بنه کې پلار پکورې بند کې د مور پکورې بند کې تا کار به پلار ناراضي رور به ناراضي تر به ناراضي ماما بدنه تا ظلمونه ولې مونږ کو په خد ته خو پیغمبر منع کړی دي کم حق ته خدای شریعت ور کړی دي او اے په والو خدای سمول نشي کوي والله کې سمج خدای په والو نه د سبيږي والو کې د تاوان د تروانه تاوان دی پکې ما نه تاسو کده کوم مسائل ډېر راځي ما ته وسړی وی مال راوړم کوړته او برکت پکې نه چې نظر خلاصيږي او نظر خلاصيږي صاحب دا ولی مونږ او د سر سره برابر کو مې وعده کړی دی او کنه بچی مې مشتا خدای وې کنه وې یاره روانه کله کله کې دغه مې نه هم دا خو چل دی برکت ختم شو کنه په والو برکت ختميږي ما وې او کنه وی سنگ ختمیږي نو مې ته دلته وې الته چې د کور نه بارو دی غچې نه راواله غونډې په لختي کې واړی ازور دنال توبه سي اغوړي راواله لختي کې واچي اچھا راواله لختي کې واچي او ته وته ما خو پرون ټیم راوړی نو ویلګ مې باندې راځي اب چې په کاوړې نه پخېس هغه لوګان مډوګان نه سره کوي زه سره سو کم ها سار چې راواله لستونه نه لاندې وېزان دي کاکاجی سپلاره لکاکاجی لستونه دي ها دا وایي اخذ دا ولی د سری ګرمه شوی وا ګرمنی په قصه د لوسو والو کې څه شي ده لگا تاون اے حضرت یو مثال درکو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په اخر وخت کې حضرت علی رضی الله عنه توي ستالور د ام کلثوم ماته را په نکاح او تاسو وی امیر المؤمنین ته دې وخت کې ته خو بوډای او ماشومه جینې وینا وی واده ته مې ضرورت نشته دی وخت زه بوډای خو زما یو ارمان دی واده چې کدا جینې تا ما تر په نکاح کړه بی بی فاطمه لور ده او د حضور پاک نو سیدا او زما نکاح راشي او زما د دین خدای چې تم الک یا جینې پیدا کی نو زما د رسول الله مبارک لاندې نسب به یو شي دا مې ارمان حضرت فاطمه به مې خواخې شي حضور پاک به مسخر شي دا مهرمان مانا چې پیدا شي به وي د عمر زوی ما بل خو به وي د فاطمه نو سیم د حضور پاک نو سیم نو په شریعت کې جینې او خاون رضای او د دواړو اقربام رضای نو پابندی نشتا او که جینې نی رضا نو ماشومه به بیا ماشاءالله نه ورکه یا جینې رضای او مور پلار نی رضا بیا باندې کې دغه حدودات دي حضرت علی سے وته خو خبرې نشي وې دا دې در لګما ته یو نظر وتاو ګورا او په شریعت کې چې کومه خزه په واده کې کول غواړي نو هغه سړی وته یو نظر ګوري نو کتی شي وته دا بالکل په شریعت کې جایز دي نظر الی وجه المخطوبه حضرت علی صاحب دې لور لا یو صادر ورکوي بچي د امیر المؤمنین له یو سا وته چې دا د خوښ دې کنه په دې چاله ورلې کله چې ورلې امیر المؤمنین دا صدر می بابا را کړې دي دا د وخت کنه عمر صاحب کې حیا او مخ ته نشو کړی مخبوطه ولا قتل دا د خپل بس اندازه معلومه کم اجینه په پوي شو اجینه سو کو هغه د حضور پاک نو سیوا د بیبي فاطمه لور او دا غي په وجود کې د رسول الله مبارک ویني چکر لگاو د حیا نمونه و نمونه
څنګه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د حیا نقشه وا دا رنګ دام د حیا نقشه وا اجینه په پیشوا وی امیر المؤمنین وی صادر دی پری خو دماغ او ته نه ګوري وی قسم دی امیر المؤمنین نو چې د سترګې مې درنه استوي غوسه شو هغه ورته خاندل وی خدای بابا ته وای صادر مې خو اخري اداره لا وی بابا صادر خو خوښ کو خدا څنګه امیر المؤمنین دی هغه خدا ما خپوته نیغ نیغ قتل صادر ته خو نه قتل هغه وته وی بچي خیر ځای خاوند دی بده خو پوي فټه د خو بل سره لګل د دې جنې او د عمر سے پمیاس کې وادو چې وادو شو نو د واده نه پس جون تیرې د عمر سے عمر زیات ور دي کم نو دی باندې سيانو بخذي والے نو خود شکایت وکړه حضرت عمر صاحب ته چې موږ د خپل خاوندان وای نو خو زورور انسانو په منبر د مسجد نبوي اعلان وکړ وی کدن نفس کم خزه چواله چې سرمن ته وباسه خدای بناوه چې نو خې خزه نو دغه به علي چې بل تعالی اسلام آباد فلارو کوڅو کې ولیدل خاون نه یریږي نو بیا خیس ته جوړ چې څه جوړ شي خیس او تاسو مشران وته نرخزه بیا دې دغه شي جوړ شي د پروان نو خذو بیا چې وهل بن شو او عمر صاحب اډرو نو خذو بخاوندان له جوابونه ورکو نو یو باندې سیراغه عمر صاحب ته شکایت کاو چې تا په مونږ وال بن کړ لا چې د خل سره ور چاپلار جوړ تیر کی او چې یو خبره کو په دوی مرا باندې را برغي جواب را کوي خبره نه مانی دا په جنجال ووري دا باندې سیراغه عمر صاحب ته ورو نو دی وخت کې د ام کلثوم په حضرت عمر صاحب وادرو چت کړي علي صاحب دی لور په خپل خاون عمر صاحب چیرې وته هغه باندې سي ته وي مرګري سدي خیر دی وي یو مسله مې راوړې خو حل شو وي څنګه حل شو وي ما د خد شکایت راوړ چې خد جوابونه را کوي وي استال مې پکور کې دن نه ولید نو چې ته گزاره کې مونږ به سر کې کاو او دې خبره تقوا کې درنو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته فرمایي وی دا خد استا سلور ډیوټه کوي یو دادا چې دا تعالی پخلې کوي ها هغه زمانہ کې ویسه پخول هغه زمانہ خو د غریبه وا ته کټوي مټوي به پخول اوس پکې چې مبارک به لره وته چې مبارک هغه زمانہ کې نه و نه پکې شنه مبارک او نه پکې تور مبارک او نه پکې دا بل او دا کشمیر والا مبارک دا چې پکې نه پراټیم هغه زمانہ کې لري ذاتي کړي دا مختصر خوراکونو دا نو دا زمون دا چې کم قصې پسې دیو یو مېلمه چې راشي خزه غریبه دوره دی وسره لګي یو پخلی کوي تیاری کوي یو دل پخلی کوي کده دل نه کولې دی خزه دا ډیوټي او د هوټل نه ډوډۍ راوړیا یاد نه نوکر نه وسونه خرچه به راځي دویم څه جامع صادرونه درته دي د دوبي کار کوي کده درل نه وینځلې نو تا په دوبي جامع وینځلې یا نوکر دی نه و سونه تنخواه به ورکولا او دریم سری د کور صفای دل کوي کدا صفای دل نه کولې صادرونه سنډي جارو نسی پرشونه سنبالای کده نه کولې او نوکر دی نه وسونه تنخواه بدتله او سلورم څه د کور څوکیدار دی تنه کور څوکي خزنی بیا غل دی که څوکیدار دی نه ولې سونه تنخواه دی ورکولا او پینځمه ډیوټي څو ګنا نه دی په نظر بچ دی او چې کما خزه دا پینځه ډیوټي کوي او تو سره گزاره نه کې زبګي ګور رسول الله مبارک فرمای وی خزه د ګسه پخته نه جوړه دې پخته او پټول پختو کې دا کاګه ده دا پخته چې دا د ګسه پخته نه جوړه ده او دا کاګ بارانه زکه هو سره د لکانو مینه ده ولته نږدې ده کوم ځای نه پیدا ده ګسه پخته ده ولدا پاسه ده زم باباجی و فرمایل کړ هغه به وی د ګسه پختینه خنه نه ده ګسه نه ده وی ګسه دله د پاس دې ذکر د خلکو خوخه او دوی به خبره کوله وی د خلکو مور او پلار سره مینه نشته رونو سره او خدای سره مینه ډیره ها خور الا او مور بلا او خدای نعمت د خدای تعالی خور الا او مور بلا او خدای نعمت د خدای تعالی ودا ولی ودا پکې د آدم علی السلام صفت د خپل نیکه د آدم علی السلام مور پلار سره مینه نه و ځکه مور پلار یې ونه رونو سره خويندو سره مینه نه و ولی ونه تربورانو سره مینه نه و ولی
وونه چا سره مینا وه ښځې سره بچو سره هغه صفت پکې پروت د مور او پلار خیال به هم ساته مکمل به خیال ساته نو بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې کومه ښځه حضور پاک څه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي وی د پختې نه پیدا او پټولو کې کګه پختې دا لومبنه ده نو کته د پختې نه پیدا لینو کګه وي او کته پختې نه غوم نو څه شي وي ماته با نو خدای نه به پیدا لسنا سو کو غواړي او پکې خامخای او کته نه غوم نو کثرت او طلاق او نه نیږي طلاق ورکه او طلاق منه اخیری خبره بدرته دا وکما چې رسول الله مبارک فرمای خیرکم لاهله وی تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپل کور خځه بچو سره خي وانا خیرکم لاهلی وی پتاسو کې د خپل خځو بچو سره ډیر زیات بهترین یم قسم په خدای حضور پاک خپل کور کې دنه بیبي سره د کور کار کاو باقاعده ځان له سپلای په خپل ګڼل او نه حبیبی علی او په دې خبر اخلاص کم اړه به د خځې په سګټي په دین په شریعت په سنت بس دغه سه حضور پاک مبارک وو ته زړو شو د ګلاس سره او عائشہ صدیقه سره ګلاس پلاس کې دار جام یا لوټاغه وخت کې چسو هغه وبس کړي رسول الله مبارک وتو فرمایله عائشہ چې تو بوس کې بیا مال وروړه کې زوستو هغه وی نه الله رسول مخ کې به تاسو کې بیا بزس کم وینا تب مخ کې کې بیا بزس کم رښتیا وای تاسو نه بخښه مخ کې وبوس کې مړه سم جواب راکې کنه سوال نه پیدا چې مخ کې دنو ایتا مردار خپل دی نیولې د خدای دې به خو باسا ټول لوخې دی ولړ خدای خوا تب مخ کې کې وایو کنه وای کومه غلطي په مونږ کې نشته څومره لا خدای زمون خدمت کوي زمارو د پلار د کور نه ورسره څومره سامان راځي ته ولا غپلار کنځي تل نه لري چې ستالور پچا واده د وسو کنځي ته خپکه کنه خپکه ستا خور چې سو کنځي ته خپکه کنه خپکهږي نو ته پر لور ولې کنځي ستا خور چې ستا په کور څوک بند کی دین خو دینی فطرت ته ستا خور څوک ستا په کور بند کی نه را پری درتا پل خاون ته خپکهږي کنه ستا لور ستا په کور بند کی نه خپکهږي کنه نو پر دې لور خور ولې بند ظلم کې ظالما او په معمولی خبره طلاق او طلاق او طلاق او طلاق بلګه خبر دوستان به یو بل سره روان شي زور به خذلې دور به خذلې کتا سره ما کاروبار او به ماره خذ طلاق کتا سره ما خبر به ما خدای دې به خماسه زور خذلې ورکی طلاقي دا زمونږ د خلکو خوش عادت ته بچي د نوجوانانو ته مخه دا چې کم ځوانان واده کړی دي ته خدو سره بخکل جون ته راوي ښا هغه جون به ته راوي چې کم جون رسول الله مبارک د خپل بیبيانو سره تیر کړی شمایلو کې وګوره ما ضرب امراه ولا خادما قط قسم په خدای که حضور پاک په خپل جون کې یو بیبي لډب ور کړی او یو غلام لډب ور کړی حق خو اسلام ور کړی شریعت ور کړی مونږ ته شو پیس نه جوړو چې پیسې په ګټو یورپ خو دې شو پیس جوړ کړی تاسو پته شته تاسو ورشه یورپ ته چې دا سو کو یلته د خزو ازادي ده قسم په خدای سپېمونه خدینی سمري په معمولی خبره طلاق او طلاق او طلاق یلته ځان دغه فوټپات باندې لګیا دي او سکریمان خرڅي ته لندن دلال شه طلاق ریشو ګوره تاسو او سړی د قصه خدته لاړ شي نه مې خوخ بوډا سړی وي غریب ټول عمر خدای سره تیر کړي خدته په معمولی خبر لاړ شي بچیم ته یو سي عدالت هم خدای له فیصله وکړ ته کې د خدو دا چې محکمو خدای ججانه دي دا خدو پرې کوي سړی غریب دا قصه بوډا کله یو ستن ته ډېر جمعات کې والی کني کی او کله بل خوا ډډه والی کې مسلمانې او چې کم دا نوري دا خوانان د قصه په کوسو کې ګرځي هغه تبادی هغه خلک یورپ خو غرق او تباہ دی اسلام او شریعت د خدای نه جوړ کړی د کور سردار ته جوړ کړی دا چې نیک بخت بالغ ته ډډه واخه مضبوطه متکه ته ډډه وا او څار وختي کاغذ راواله او خاون له جیب کې واچوا او اولی کا پچاول مولیکا غټه روجي مولیکا نره مولیکا غوخه مولیکا او مرچکی مولیکا او دا مردار تور باټینګن مردار نه دی ګوره مردار نه دی خدا باندې دی خوغه تور باټینګن مسره ولیکا او ټینډې مسره ولیکا او کېړې دې مسره ولیکار سو وېدار ال راوړه ته ګوره چې دل وروړي کدل نه وروړي کنه نه وړه لکه جامع ولا وروړي کنه
کېړی هغه سوکو والا چې در پسې را شغالئ اوله راوړی که نه راوړی دارود المر والا کوی که نه کوی نو نور څه کوې مولانا بیجګر صاحب د خدای پاک وبخي هغه به د ښځې ټول حقوق مونږ پوره کړي دي سهار نه مازدیګره پورې خلک ګوټ کوي ښځې له راوړي خولې نه وتې نیټې وله راوړي جامه جوړه پلار کره ځم ډاکټر لازم موټر په مخه منډې ترړې دي ستړی ستومان راشي دا ورته ویې سړیه دا دغه ماچس نشته په منډه لاړ شي ماچس راوړي ستړی ستومان راشي او یا سړیه پی خلاص شوي دي پیشو جوړه کړي په منډه لاړ شي پی وله راوړي هر څه وایي د ښځو ټول حقونه پوره کړي دي خو یو حق یې پاتې دی او دا دی چې د بالا ماڼۍ په دې بازار کې زه ورته ټیټ شم په بیم شم او دا را باندې راسوره شي وګرځوم یې دغه یو پاتې دی ښځې له حق څه ته وایي شریعت د کور سرداره جوړه کړې ده څه وایي ورته د پلار د کور نه اوتې خاون کرے الله د خاون نه به میراث موړي د خاون نه کور کې مہر به موړي د پلار د کور نه وته او د پلار په مال کې دی بیا می سره سي ضرور په مال کې دی بیا می سره سي د کور نه وته د خور په مال کې دی بیا می سره سي د کور نه وته د بچی مال کې دی بیا می سره سي مہر دی مواغش جهیز دی مواغش او دونه خرچه د باندې نشتا ما ته یو خدای په خپل ټلیفون کوي یا ظلم نه چې سړی له دوی سي دی او خدای له یوې سره نیمه سړی برابر جاتے نه دی ما وینا وی ولې زیاتې نه دی چې سړی له 2 روپۍ دی او ښځې له یوه ده همدا زیاتې نه دی مې ښځه چې مهر د خاوند نه لي ښځه چې د پلار نه جهیز اخلي او مهر اخلي او مې ذمهداري پې شته نه جامه په دې نه ده په خاوند ده ډوډۍ د دې نه په خاوند ده د پلار په کور کې په پلار او پرونو ده او چې واده شي په خاوند ده چې خاوند نینی په زوی ده جامه د دې دارو په زوی ډاکټر په زوی گاڑی کې تلل په زوی غم خادي په زوی جامه جوړه سپلې کېړې کور ارس په زوی دي دا یوې سواله په کوم بنیاد مقرر ده مې د ما قل خدا و چې 1 روپۍ ولا ورنکې ولې ټوله خرچه په خاوند ده پلار کړه په پلار او پرور ده چې واده شي په خاوند ده په زوی ده مہر وته بیل ملاويږي دا بیا توفه ده مہر خاون غریب تباہ بربادی واده له قرضونو کول چې خاون نه تاسو کې الکه سونا واده یاره واده شو هغه قرضه سونا قرضه یاره جی 15 لک روپے اور دې په وګورو کې ګونګلوګان ځانګي ا دې ماره کېدل تاکي به ځانګي 1 روپے قرضه پښتا نشته اوس بس کې دا خو شریعت دې له عزت ورکړه حالانکه ذمہداری ټوله په نورو ده او بیا شریعت وی خاون نه به میراث موړي مہر به موړي جهیز به موړي ارث به موړي دا حق نه رسې شي دا مردار را پاسې دي شریعت موږ له حق نه دی راکړی او بیا به یو بل خبره یو پسې بل را یادېږي وی د کور خدمت به کوي خدمت چې کوي د پلار کوي د پلار خدمت ته لور خوشاله کې خپای درونو خدمت ته خوشاله کې خپای او بیا د خاون خدمت ته خوشاله کې خپای او د بچو هغه ته خپای کې خوشاله نو د 15 شپږو کسانو په خوشاله خدمت کوي دا ګناه ده او چې تاسو ایر هوستس جوړ کړو د 3.5 سورلو خدمت پکې دا ټیک ده الته بیا سورلو ته داسې مسکیم شي او هغه لوخي ډوډۍ موړی مرته کی او اخیرا لوخي ته راځي او په سکول کې د نوکر کړه مونږ دا نه و چې معنا ده نو د 500 ماشومان سپېمې په پاکه او شوپیس ته جوړ کو ورته وګوره امریکا او برتانیې کې په یورپ کې وګوره په سټورونو کې لګیا دي قسم په خدای ما په ازبکستان کې په خپل لیدل دي پانی جارو کوي نه توپ کوي په مصر کې ملي د مصر خدای په پټپات باندې پرتګاخونو دا چغوي او دا خرسي انډونیشیا کې ملي دي قسم په خدای د تلم دي ملکونو ته الته خدای ځان لګټي او خاوند ځان لګټي ځان لخ پوټلو کې ځان خپل پیسې ورکړي مونږ قسم په خدای له خدای د لاس غرق او تباہ شو سار وخت کې دا څومره سړی هارت اٹیک کې مړ دي کنه تاسو جیب وګورئ په جیب کې وې دا خدای پرچا پرتای اسی هارت اٹیک مړ شو خو هغه چې پرچې ته وګورئ چې خدای پاک د مرشکین واړه په تور باټینګ نه تاو شوی دا د ما پلار بدار وړي ابو چې وادي یو جوړه د الک یو جوړه یا 2 جوړې دا واده نهایت 3 جوړې او یو واسکټ او بوټانی د سړی دا واده او د خځې چې تر ترور د لور د نوسې د کړوسې د ماما د لور چې تو تورې خطري او لری وادي نو هغه نو شل جوړې
جوړی که نه جوړ دا مې د میلمنو دروازې ده دا د نکریزو د شپې ده دا د واده دروازې ده دا د میلمنو ده دا د خپې ارتې ده دا د خپې تنګې ده سړی دې غرق او تباه کړلو بچې او هلته چغې جوړې کړي میرا جسم اور میری مردے واله شریعت حق نه دی راکړی مردارې حق خو تاله شریعت درکړه ته خو به جنبې ښخولې تا خو میراث کیسه نه وه تا خو به چې ماواري راله که ډوډۍ به درته یو ځای نه خوړه شریعت وی نه ځان ته رانږدې کا نوړی خوله کې ورکا نو په دې کې دې اجر دی مینه وکړه لور دې ده مینه ورسره وکړه جنت ته به پې لاړ شي مور ده مور د خپو لاندې جنت دی خویندې دي رسول الله مبارک فرمایي چې کور ته سودا راوړئ او زوی او لور وي نو لور له ورکه زوی له مه ورکوه ما وی چې دې کې به څه حکمت وي نو دې کې یو حکمت دا چې دا لور لږ یو پوټې مظلومه غوندې ده لیکن دویم حکمت پکې چې ما کم صحیح که ادا چې زوی له ورکې ګوتی غونډه په لاس کې ونیسي بارو تښتي او غونډه یې ووایي او چې لور له یې ورکې که نه په خپله نه خوري هغه یې ورکه رورکي باندې خورم هغې پړه کې رحم بهر کې رسول الله مبارک عایشې صدیقې ته اوبه وڅښه بیا ماله راوړه وی نه تاسو وی نه ته مخکې وڅښه نو چې عایشې بیبي اوبه وڅښلې که نه باقی حضور پاک له یوړې نو رسول الله مبارک یې تپوس وکړو وی عایشې شونډې دې په کوم ځای پرتې وی د الله رسول په دغه ځای قسم دې د دواړو جهان مبارک سردار د بیبي عایشې د شونډو په ځای خپلې مبارکې شونډې کېښودې اوبې وڅښلې ته ښځې سره دا چلو که چړې ګټې که نه ګټې زاریږي به نه قسم په خدای او قربانیږي به نه موږ د پلار کنځل د مور کنځل ستغې ستومانه رونو ودونه کول پکار دي د شریعت مطابق واده کې به دا نیت نه کوي چې د شهوت راني کومه مصافحین او مصافحات به دا نه جوړي ښه ده واده کې به دا وي چې سنت جمدي کم نسل مسلمان زیات شي او د واده نه پس به هلک د جینۍ سره ښکلې ژوند تېروي خشته به تېروي خفه کوي به نه په خپل زړه لاس کې د خپل لور ته او خپلې خور ته وګوره او د سخر سره به لکه د پلار په نظر ګوري خواښې ته لکه د مور په نظر او جینۍ به په دې خپل کور کې د خاوند خدمت کوي او د خپل سخر ته به د پلار په نظر ګوري او خواښې ته د خپل مور په نظر الله ذوالجلال دی زمونږ په معاشره کې زمونږ د ښځو خاوند په منځ کې د سنتو مطابق زندگی نصیب وګرځولې کې